بسم الله الرحمن الرحیم. زمون چینل نوم دی ریاض گرافکس اینڈ سولوشنز. دا سبسکرایب کړئ، زده کړه وکړئ پښتو ژبه کې استاد ریاض سره. نن راځو زمون ټاپک دی پی ډي کیش بک باره کې. څه ده پی ډي کیش بک مونږ څنګه جوړو او نن د څه باره کې ډسکس کوو. last 7 days recently انې دغه ریسنټلی هغه ته ویل کېږي لکه مثال کے طور پر په کیش بک کې ته د میاشتې سر نه کار کې او تا ته اچانک وی چې یاره تیر شوي د هفتې حساب راله راکړه چې هغه کې مونږه څه وکړه، څومره پیمنټ خلکو له مونږ ورکړي دي، څومره مونږ له خلکو راکړي دي، څومره مونږ بقیه وو یا هم څومره خلکو باندې ورختي دي. نو دې دپاره مونږه نن ټیوټوریل کې ډسکس کوو چې دا به څنګه جوړو. صحیح ده، تاسو ته ښکاره کېږي او د دې ځای کې ما سره وښیي چې 31 جولای 2020 30 جولای 2020 تر 25 نو 1 2 3 4 5 6 9 که دې ځای کې زه یو ډیټ بل وچوم، مثال کے طور پر 1/8/2020 او انټر کما هلته وګوره اټومیټیک 1 راغی که رانغی 25 چې کوم دي ځای کې هغه څه شو لاړه. اوس وګوره یو ډیټ مخکې راغی، وګوره دا مې ډیلیټ کړه 25 واپس بېرته راغی. که زه کې 1/8/2020 وچومه نو اټومیټیک 26 راغی. که بیا 2/8/20 وچومه نو وګوره 27 لاندې لاړه هغه ډیټ بر راغی. دا په خپله اټومیټیک راځي. نو دا څنګه جوړولی شو؟ بیا دې ځای کې د تاریخ اماونټ راځي، دې ځای کې د تاریخ پیمنټ راځي، دې ځای کې د دغه راځي. نو دا څنګه کولی شو پریکټیکلی مونږ دا په دې ویډیو کې شیر کوو تاسو سره. ډیټیل سره وګورئ نو څنګه کولی شو. راځو پریکټیکلی دې باندې کار کوو. نو کار کولو دپاره مونږ چیک کوو. دا یو کلوز کوو، نوی وربوک راوستو سره مونږ دلته کې راځو دا یو ځان ته اوپن کوو. ښه صحیح ده. په دې لیول باندې سب سے پہلے مونږ ډیټ اچو، ساچو ډیټ، بیا مونږ اچو پارټیکولر. صحیح ده، یا ډیټیل زما اچولی شي، ډیټیل شو، ډسکرپشن شو. صحیح ده. او ما څه ولیکله پارټیکولر مې ولیکل، فیلو نمبر هم اچولی شو. صحیح ده. ځای کې ولیکو RECEIPT ریسیپټ چې کوم ته ډي آر ویل کېږي ډیبټ. صحیح ده. ریسیپټ سلیش ډیبټ هم ورته لیکلی شي. صحیح ده. او ځای کې ولیکئ پیمنټ یا سلیش کریډټ. صحیح ده. او ځای کې بیلنس دا کولی شي. خو ځای کې ما ولیکل ریسیپټ، ځای کې مې ولیکله پیمنټ. صحیح ده. ځای کې مې ولیکله بیلنس چې شارټ لیول واخلو. دا مې سلیکشن وکړه، رایټ مې کلیک کړه، کالم وایټ ته لاړم او ځای کې مې ورکړه 14 چې خانې غټې شي. د یو خانه باندې مې کلیک وکړه، ځای کې مې ول ورکړه 25 انټر مې کړه. صحیح شوه. او په دې خانه باندې مې کلیک وکړه، دا مې چیک کړه 10 مې کړه. اوس دې ځای نه تر دې ځای پورې زه راځم، کوم ځای نه کوم ځای پورې، دې ځای نه دې ځای پورې. صحیح ده. ورته هم دې ځای نه تر دې ځای پورې مال چې وکړه سلیکشن وکړه او ډیټ نه راشه، ډیټ فارمیټ ورته واخله، کوم قسم ډیټ، دا یو قسم ډیټ راته واچوه. او ریسیو پیمنټ او دې ول راشه ورته ووایه چې مال څه وکړه کرنسي واچوه. صحیح ده. کوم ډول کرنسي اچول غواړې ډیسیمل ختم کړې. صحیح شو. بیا دا یو سلیکشن کوم، دغه نه پس راځم دلته کې دا یو واخلم. صحیح ده. چې بر یو لاین راشي، باټم کې 2 لاین راشي. او بیا دې ځای نه دې ځای پورې سلیکشن کوم او بارډر نه راځم، بارډر دا یو واخلم، دلته لاین راولم او که ته ورته وایې چې دې څنګو کې لاین راوله نو څنګو کې لاین سره راوله ښایسته دې لیول باندې به راشي. که ته وایې څنګو کې لاین راوستل نه غواړم نو ښایسته لیول کې جوړول غواړم، دا میسته که دا میسته که دا میسته دا یو لیول کې راوړم. اوس ځینې پر پیش ورباندې نو مونږه په دغه یو لیول کې لاړو. د دې نه ما چې وکړه دا یو مې راواخیسته او دا درې واړه مې کاپي کړه، کنټرول مې دا یو مې واخیسته، کنټرول مې ونیوه، دا یو بیا مې دا دې طرف ته راوړه، کنټرول سی کاپي مې کړه، دلته رالم او پیسټ کالم وایډ باندې چې څومره کالم د هغه سایز و دومره مونږ د هغه هم واخیست.
دلته راغلو یو مې ولیکل دوه مې ولیکل درې مې ولیکل څلور پنځه شپږ اووه دغه په مطابق زه دلته کې رالم بارډر مې واخیسته دا لاین مې واخیسته یو لاین مې ورته وچول اوکې مې لاین مې راوسته ما ته پته ولګېږي چې دا دې پورې اووه دانې مثلا لاین چونکې راغلي که ته غواړې چې زه لاین داسې لیول کې هم وچوم دلته هم وچوم اخر کې صحیح ده دا یو لیول واخلم اخر کې هم وچوم اوکې کړم دا په دې یو لیول باندې اووه لاینه برابر شو اټ مینس موږ سره د فارمیټ برابر شو دې ځای پورې خو موږ ورسېږو اوس کې موږ ټوټل ډو باسو نو زه وایم ایکول ټو سم بریکټ شروع صحیح ده او دې ځای کې چې کوم انټرینې کېږي هغه ماته څه کا هغه ماته جمع کا انټر کا او دا یو را ډرګ کې دلته راوړئ په دې لیول باندې برش او ځای کې ته ویلې ایکول ټو ریسیپټ ماینس د دې دغه شان دي ایزټم دا یو کا کنټرول سی کاپی کې او دلته چې وکړئ پیسټ اوس دې ځای کې F2 وهئ دا ور دې سره راخیستل شوی خو دې ځای کې چونکې زیات دی نو ما تاسو به څه وکړئ دې ځای نه به راوخلئ دې ځای پورې دا یو به کنټرول آر کې یا به دا یو راډرګ کې دلې به راوړئ او دې ځای کې همغه یو کار شوی دی هغه یو ماینس کړی دی د دې صرف دومره یو کار کول دي اوس ځینې پورسې د دې علاوه موږ چې کو د دې نه علاوه چې دا فارمیټ موږ سره ختم شو نو د دې ضرورت نشته اټو هایډ ډې بنخلم چې ماته فل سکرین نه ښکاره شي په دې ولا وزن فرصه کیشور باندې خاصه مشکل لرو حدیث کې دا یو راخلم یو رو انزرټ کوم او د دې کې ته لیکم پیریکیج بوک دل درالم مرج می کړه سایز می واخیسته او مې کړه پیټینګ پیش بوک څنګه لیکل او یو می چې دلته واخیسته دلته رالم مرج می کړه دا مې دا غنم غټ کړه صحیح ده او بولډ می کړه دله می ور کړه کمپنی نیم ولیکئ صحیح ده کمپنی نیم صحیح شو کمپنی نوم وچوئ دغه یو سلیکشن د دې ځای نه وکړه دلته راشه او چې وخله مرج کا بلډ یې کا او ته لیکه ګرینډ ټوټل ګرینډ ټوټل لیکه خو ګرینډ ټوټل سره سره چې کول دي رائټ تر واستل دي کومه تر واستل دي رائټ او دا یو بلډ کول دي او چونکی دا یو بلډ کول اوس ځین فورس وکړه نو ګرینډ ټوټل د دې ګرینډ ټوټل راغی دغه او دغه یو ګرینډ ټوټل راغی دغه اوس ځین فورس او لاین چونکی سره الریډي راغلی خو فارمیټ موږ بعد کې مور کول شو اس خبره نه ده دې زله زرا زما او چونکی دلم فارمیټ ورکول غواړم نو دلته براشم دا یو فارمیټ ډیسیمل ورته 00 اوس دې ځکه ته مچ ایکوال ټو ماکس بریکټ شروع اني په دغه یو ډیټ کې چې کوم میکسیمم ویلیو وي هغه ماته راواله بریکټ مې کلوز کړه انټر مې واچوله چې مې واچوله انټر نو ما سره څه وي 00 جنوري 00 نو چې ځکه ما سره ډیټ نه دی منشن شوی د ځکه ما سره نشو کوي نو زه څنګه کار سره کوم ته ایکوال ټو دغه یو ډیټ ماینس کا 1 د یو نه د تیشنه ماینس کا د 1 نه نو د ځکه اوس ما سره چې فارمیټ ډیټ نه دی نو زه به څه کوم سمپل به دغه یو فارمیټ را کاپی کما صحیح ده او په دغه به امپلیمنٹ کما چې سوري یا به داسې کار وکم چې دا یو ټول به سلیکشن وکم دلته براشم نمبر فارمیټ کې ډیټ به وخلم او ډیټ کې به زه دا یو شارټ ډیټ وخلم اوکې به ایکوال ټو دا یو ماینس 1 انټر وکم صحیح ده او اوس ګور دې کې ما سره ایرر شو کوي کله زر سمم غټ کما دومرم راولم ما سره یو ایرر شو کوي چې شو کوي را سره یو ایرر شو کوي را سره نو ایرر د پاره مونږ یو فنکشن استعمال کړو اف ایرر بریکټ شروع ہوتا ہے اف ایرر بریکٹ شروع دغه یو ویلیو ماینس 1 به وخلما کاما به وخلما نثینګ بریکٹ کلوز انټر بکما نو بیا ما سره وخی چونکی مکس فنکشن د یو لیول باندې چې کله ته ځکه یو ډیټ بچی لکه په منډه یو څو ډیټ اچوما
نو ځکه وګوره هلته ما سره 20 21 یو ډیټ چې ته بره خانه کې واچې نو ستا په دې ځای کې به ایرر نه شو کوي ښه ادروایز به ایرر شو کوي خو دا هغه خو ایرر نه و چونکې ویلیو ټایپ شوی ویلیو به راتلی ښه نو دې ځای کې اپډیټ خامخا پکار دی نو ځکه موږ ډایرکټ وایو ایکول ټو دا یو ماینس 1 انټر به کړم او بیا به ډایرکټ دا یو رقم لاندې به ونیسم اټومیټیک به دا نور په خپله باندې راوځي دا نور څنګه په خپله راووته دا یې مې واخیستې ایکول ټو دا یو ماینس 1 صحیح ده او بیا مې ایکول ټو دا یو ماینس 1 کړه نو دغه بره د دې بل نه ماینس کوم نو دا په دې لیول باندې ما سره 16 تاریخ راغله صحیح ده في شور مان کوېشن پرابلم نو دلته چې کله موږ راشو اوس دې ځای کې موږ وایو چې ما ته ریسیپټ راوباسه اوس ریسیپټ څنګه راوباسو ریسیپټ دپاره موږ فارمولز ته راځو فارمولز کې انزد فنکشن وایو دا شفټ F3 باندې هم راځي شفټ F3 باندې کلیک وکړئ دا د ځای نه هم راځي هلته نه هم راځي نو دا سم اف ډبل کلیک مور باندې وکړئ ځکه سم اف فنکشن تاسو راشي سم اف کې به ته ایریا ورته ریسیپټ کې ولیاړم نو ریسیپټ چې څومره ایریا ده دغه به زه دې ځای نه تر دې ځای پورې واخلم او دا یو به چې کوم F4 سره به لاک کړم په دویم نمبر باندې به ډېډ ورته واخلم دا به F4 سره لاک کړم او په 3 نمبر باندې کرایټیریا کې به دا یو ډېډ ورته واخلم دا به لا کوم نه اوکې به کوم د دې اماونټ به ما سره راشي اوس که ته د لاندې ډرګ کې په دې یو لیول باندې نو تا سره دا ټیبل کې صرف دا یو دغه خراب راځي وزن پرسي دا خراب راځي دا بیا جوړو په یو ور باندې سمپل ډرګ کول د نور څه کار نشته اوس که زه دې کې ودرېږم F2 وهم نو ګوره ما سره دغه یو لیول باندې شوی دی که په دې بل کې ودرېږم ما سره دغه یو لیول شوی دی که په دې بل کې ودرېږم ما سره دا یو شوی دی یعنې دا مې لا کړي دي په خپل ځای ولیاړي دي چونکې دا مې نو لا کړی وګورم دا لاندې را روان دي صحیح ده په دغه لیول باندې دا مونږ ولې نه لا کوو دا یو دا ځکه نه لا کوو چې مونږ ډرګ کوو نو ته په دغه یو ډیډ باندې ما سره دغه کې کالکولیشن راواله ریسیپټ راواله ښه دا داسې هم کولی شو چې دا زه دې طرف ته واړوم صحیح ده دې طرف ته مې واړوله خو دې کې دا یو چې کوم دی د اخرنی دا یو بدلول دی نور صحیح دی نو موږ به څه وکړو ته هم دا یو دلته که صحیح ده او دا یو اماونټ چې کوم دی دا ډي دا ډي به زه ای باندې را تبدیل کړم دا کې به ای ولګوم صحیح ده او دې ځای کې به ای ولګوم نو اټومیټیک ای باندې ما سره چې شو لاک شو انټر به کوم او دا به م زه لاندې راکش کړم ښه بیا به څه وکړم سلیکشن به دې وکړم هوم له به راشم باډر له به راشم دا یو به واخلم منځ کې به لاین ورکړم بیا د به زما فارمیټه صحیح لیول کې راشي ځین په ورسې کې شروع بیلانس کې ځکه موږ ته وایو چې په دې بیلانس راوباسه نو دې بیلانس راستو لپاره موږ ایکوال ټو ریسیپټ نه چې کومې روپۍ موږ راغلي دي کومې روپۍ موږ نه هغه ته ماینس کړه دې ځکه موږ ایکوال ټو دغه یو جمع کا د سره ماینس د دې نه انټر کا اوس که زه لاندې راولم دې ځکه اوس وګوره ما سره ټول ماینس کې وخی خو د دې یو فالټ دی د دې فالټ څه دی دا تاسو ته زه وښیم ځکه مې ولیکل سیل ځکه مې ولیکل پرچیز ما سیل شارټکټ فارم کې لیکو صحیح ده فیل نمبر 1 صحیح ده او 2 کولی شي مثال کے طور پر 15 ځکه مې لیکل 21 ضروري ده نه ده دا فایل دومره ضروري نه دی اوس څومره اماونټ ما نصیب چې مې وکړو څومره اماونټ راغی 25,000 چې انټر کړم لاندې تر اخره پورې 25,000 روپۍ وښیي که نه وښیي نو دا خو بد ښکاره کېږي اوس ځکه وګوره ما سره 25,000 روپۍ راغلي ځکه ته هم 13,000 روپۍ را سره نورې ما دغه وکړه پرچیز مې وکړه 13,000 روپو صحیح ده نو 13,000 روپو پرچیز چې زه وکړم 13,000 روپه دا وګوره 13,000 روپۍ ما سره پرچیز پیمنټ کې راغلي همدغه ډیټا بیا ورته وایم چې 13,000 روپو مې نور سیل وکړه نو په دغه اماونټ کې ما سره 13,000 نور هم ایډجسټ شوې ورته په دغه اماونټ کې ما چې وکړه پرچیز مې وکړه څومره اماونټ مې پرچیز کړه مثال کے طور پر پرچیز مې کړه 36,000 صحیح ده انټر مې کړه په همدغه یو ډیټ کې ایډجسټ کېږي که نه ایډجسټ کېږي ځینې پرې ښه صحیح خو دغه یو کاته چې کوم ده دا خراب راغله دې ځای کې زه ورته وایم په دې سیکنډ ډیټ کې چې په دا یو لیول یې مه شو کوه چونکې دې کې چا ډیټ نه وي مې دغه کوه نو دا په دوه طریقو شي ایکول ټو اف که چېرته دې ځای کې هېڅ شی م نه وي ایکول ټو نتھنګ دین نتھنګ که دې ځای کې هېڅ شی م نه وي ته م هېڅ شی م راوله ادروایز دغه یو جمع کا دې سره ماینس د دې نه بریکټ کلوز انټر کا نو د دې بیا دا یو کار دی که چېرته ډیډ نه و مخامخه دې ځای کې بیا نه شو کوي تا سره که ډیډ مخامخ نه و تا سره به نه شو کوي بیا صحیح ده که نه
نو ډیټ نشته ما سره نه شو کوي اوس که ډیټ زه راوړم مثال کے طور پر الته ویلیو ما سره شو کوي کې ډیلیټ کم ما سره نه شو کوي یو خدا طریقه شو بل طریقه کوم یو ده بل طریقه دا یو ده چې equal to if bracket شروع ورته هم چې دغه یو greater than less دی نه 0 اچوه یا ورته ډبل nothing then بیا دا یو پلس د یو سره ماینس د دې نه صحیح ده otherwise nothing bracket close enter کا بل طریقه دا یو ده بل طریقه کوم یو ده بل طریقه دا یو ده کله چې درېګم ته equal to if bracket شروع ورته هم دغه یو less than greater than 0 نه وي صحیح نه نو بیا څه وکړه نو بیا ته چې دا 25 دا برنامه بیلنس کوم دا جمع کړي سیب سره ماینس یې کړه دینه او صحیح ده او otherwise nothing او bracket close enter کا sorry equal to if bracket شروع کچرته دغه یو کې دا چې شي برابر وي د 0 ویلیو کو خبره کرختي وي صحیح ده ویلیو یا خبره کرختي وي نو به چې وکړه به زه ته ما nothing هیڅ شی مشو کا صحیح ده otherwise به چې وکړه دا یو جمع کا د یو سره ماینس کا د دینه انټر کا نو غره نبی راوړي او کو زه چیرته مثال کے طور پر ورته چې دا یو جمع کا د سره ماینس د دینه قامه وخلم ډبل کوټیشن او بیا وخلم نو ما سبا مونټ راولي otherwise با nothing هیڅ شی ناراض اوس زين پورس دا بهترینه فارموله ده اوس چونکه 23 تاریخ ما سره راغی نو 23 تاریخ اوس ګور دي چې ما سره 23 تاریخ چوم ځکه ما سره 22 ته نو دا 22 با لاړ شي چې 22 راشي یا 16 به ختم شي بګی ښه نو 27 23 7 20 انټر میکړه ته وګوره 23 را له 16 ختم کړ ختم نه کړ ځکه مې لیکل 24 7 20 وګوره 16 ختم کړ 17 ختم کړ کنه 18 ختمو کنه ته لیکم 25 7 20 وګوره 19 ختمو کنه 26 7 20 ختم کې ختم نه کړ او دا اماونټ هم سره لاندې راغلی چې کې ځان سره ور چونکه ما ته ویل چې ریسنټلی 7 days هغه مې ته وکولې ریسنټلی last 7 days summary recently last 7 days summary نه مې ورته ویلي پس ان فرس په دا غوړ شي په دا مدا سیل شوی دی پرچیز شوی دی ځکه ته بلون نمبر هم لیکلی شي چې دا دومره دی صحیح ده دومره دی دځه کې سیل شوی دی روپۍ دل راغلي دي 10000 یو راغلي دي 12000 نور راغلي ځکه 17000 روپۍ نور تللی دي صحیح ده او ځکه زه ته مثال کے طور پر پرچیز مې کړی یا ته چې مثال کے طور پر 5000 روپۍ یو هغه تللی دي 4000 روپۍ نور تللی دي 200 روپۍ ما سره بیلنس کې اتوماتیک راغلي دي وزن پورس پیشور با دا یم سنډر ډیسنډر کا صحیح ده دا یم سنډر ډیسنډر کا فارمیټ بات کوم کولای شو ښه یو هغه د برابر کوم فارمیټ به کولای شي وزن پورس پیشور باندې دغه کې پیمنټ ډونو ور په خپل باندې شو کول شي صحیح ده 20 او 21 ته تیر شوی هفته خو موږ سره نشته کنه موږ سره نه وخی چونکه 26 دی موږ سره کزه کې 27 7 کما نو ما سره وګوره دلته کې 20 ما سره شي لاړ شي एक इसला खबर रहा कराना था चक्का 28 7 20 कमा सही था 28 7 20 कमा 900 गोरा 22 ला खबर रहा कराना था दगल रहा कराना था 25 दिन दगल खड़े वेंटा देखे दे गोरा पदी तारीख दी 10 सेल कड़ो सही था अबल दूसरा 10 सेल कड़ो दादी वैल्यू तराला और देखे दे परचेस कड़ो पदा तारीख बांधी योदा दिन दा योदा उसका देखे था मिसाल के तौर पर सेल कड़े दे द्वाड़ों की सेल या सेल कड़े दे सही देखिए मूलिकल दायो देखिए मूलिकल दायो देखिए मूलिकल मिसाल के तौर पर 15200 रुपये देखिए मूलिकल 13000 रुपये मुझे क्यों करा 13000 रुपये करा ले 15000 रुपये करा ले उसको 28 तारीख बांधे एंटर के नसू करा अडेज अमा वूखी इसका 28 माह दगा कड़े देखा ना तो उसको 28 बलम रवाला मा सही और देखिए जूली कमा परचेज और सेलुली कमा सही जूली के मिसाल के तौर पर द्वश पे था चलोश पे था वश पे था बिल नवाजिश परचेज में 15000 रुपये यो चेक किस्ते थे और मिसाल के तौर पर 15000 रुपये में नूर दगा किस्ते 205 रुपये और तो मुझे 10000 रुपये में
دغه کړي نو وګوره په 28 تاریخ کې موږ سره څومره انټرنیټ شوي دي هغه ټول کیلکولیشن دې ځای کې وشو او پیمنټ یې دې ځای کې وشو بیلنس د هر یو خپل سیکوینس کې وباسو ورته هم چې دا ریسیپټ ماینس کړه دیونه انټر کا صحیح ده او دا کوم ایکوال ټو دا یو ماینس د دیونه صحیح ده او دا یو سلیکشن کوم رنګ به کوم لاندې او زين پروسس خاصي مشکل لرو پرابلم نو موږ ته پته ولګي دا چې په 22 تاریخ باندې موږ سره څومره اماونټ ریسیپټ راغلی دی او څومره اماونټ موږ سره پیمنٹ طرف نه تللی دی نو په 22 تاریخ او د ځکه خو موږ سره 5000 روپۍ راغلي دي 12000 روپۍ بیا ته پاتې شوي ولې 13000 پیمنٹ کې کړی دی او بیا مطلب 13000 روپۍ نو اټ مینس که دا موږ داسې لیول کې وخلو کوم لیول کې وخلو چې دا 22 تاریخ پورې دې ځای پورې موږ ریسیپټ جمع کړو صحیح ده چې جمع کړو ریسیپټ جمع کړو چې جمع کړو ریسیپټ دا به زه لږ راوخلم په دې یو لیول باندې داسې وسه صحیح ده او دې کې زه رایټ کلیک کوم او چونکې سم ما اخیستی دی الریډي نو څه ګوره 22 تاریخ دی که نه زه دې ځای کې دا 22 تاریخ راوخلم دې ځای پورې نو ما سره څومره وښي سم څومره را سره وښي څومره را سره وښي 8000 روپۍ را سره وښي او را سره دغه څومره وښي 50000 روپۍ وښي نو 8000 روپۍ صحیح راغلې که رانغلې 50000 روپۍ صحیح راغلې که رانغلې یعنې دې نه مونږ بقایا شوي 11000 روپۍ په 23 تاریخ باندې مونږ 10000 روپۍ وروختي دي په 24 تاریخ باندې مونږ وروختي دي بیا په 25 تاریخ مونږ 5000 روپۍ راغلي دي په 26000 4000 روپۍ په مونږ راغلي دي او په دغه مونږ راغلي دي دې ځای کې اماونټس ویل کېږي ډفرنس ته څه ته ویل کېږي ډفرنس صحیح ده څه شی دی ډفرنس اماونټ دی اماونټ ایکول ټو دا یو څه شی equal to دا یو minus دا یو انټر کا نو که دا زیرو خول شوی وه اټ مینس چې دا یو صحیح دی څه شی دی صحیح دی او که نه وي نو بیا دا ماله چې که ریډ کا نو هغه دپاره کنډیشن فارمیټ لګو لږ نور هم سټرانګ کو نیولو له راځو ځکه ته هم ایکول ټو ورته هم که دا یو لیس دین وي د زیرو نه نو بیا چې وکړه بیا ورته هم چې فارمیټ کې ریډ فارمیټ او فونټ بولډ and click this one okay that's all لکه چې دغه کې ریډ راغی اټ مین چې زموږ په دغه کې بیا کیلکولیشن کې غلطي شته سیزن پروسس دا غلطي څنګه شته کېدای شي چې ته بل طرف ته ځې او تا نه مطلب ولیکل شي چې دا 40000 روپۍ دي یا درنه ولیکل شي چې مثال کے طور پر دا 100 روپۍ دي نو چې کم ولیکې او دا کې چې وغي زنه پرسي اوس کوم ځای کې تا نه زیاتې ولیکل شوې 40000 سترګې دې ورپټې کړي زیاتې دې ولیکلې یا دې ولیکلې 4 लाख صحیح ده نو هغه کې وګوره تا سره چې وښي ویلي زیاتې که نه زیاتې زنه پرسي یا ته دا داسې هم کولی شي چې ځای کې دا ولیکم دا دې ځله راوړم صحیح ده دې ځله یو سم ځان سره دا یو ډبل غټ کم په دې یو لیول باندې صحیح ده او دا یو معمولي په دې یو لیول باندې کم داس ډفرنس ځای کې وښیم نو زه ورته وایم چې په دې یو کې یو کنډیشن فارمیټبل کو دا زیرو نه زیات وي کو کم وي نو ځکه زه ته لیکم لیس دین آر ایکول ټو زیرو نو بیا دا یو فارموله پې ولګوم اوکې که نه دا وګوره زیات شوه که زیاته نه شوه او که دا یو راکش کم لاندې ولګوم زیرو زیرو راشي نو بیا به نه وي اوس که ځکه ستا سترګې پټې شوي دي او ځان یې ویلي ولیکي چې 10 روپۍ هم فرق پکې راغی که رانغی او که دې ځای کې ته ولیکي چې مثال کے طور پر زیات ویلي ولیکي فرق پکې راغی که رانغی صحیح ده او که ځای کې ولیکي چې 4000 روپۍ فرق دی ووت نو یا هغه انټري به ستا چې کېږي نه پرېږدي اوس ځینې پوه رسېده که مشکله پرابلم په دغه ورسېدو دغه یو ښایسته کولی هم چې ځای کې کلیک ور باندې وکړه د یو فارمیټ دا یو ورکړه بل له دا یو ورکړه صحیح ده هغه ټیبل غوندې جوړ کړه بل له دا یو ورکړه بل له دا یو ورکړه ځین پرې رسي ښه صحیح په دې لیول باندې فارمیټ هم ورکولی شي ښه بل دا یو دی چې دا یو لیول به راوخلي برني یا پیمنټ او دغه لاړ به شي انزړ له انزړ کې به چې وکړو د 3D دا یو دغه به راوخلو کلیک ور باندې وکړم صحیح ده دا یو به زه لږ ورپوټی کړم او دې ځای نه به دا یو راوخلم دې ځای پورې صحیح ده او دا یو به راوخلم چونکې د اخره پورې او دا یو به ډیلیټ کړم او دا به دې ځای پورې راوخلم یا به دا دې کالم پورې راولم چونکې زما هغه یو کالم اخري لیول دی ښه او ځای کې به زه ولیکم
recently lost 7 days summer selection بو کما هم لبراشم غړ به کما بولډ به کما کلر بولا ور کما او د ذکر ریسیپټ ته دا ریسیپټ خو دا د چوخي پیمنټ کوي هر یو ډیټ وایز باندې درته هغه په مطابق دغه وخی کته ډیزاین ورکول غواړي کوم قسم ډیزاین ورکول غواړي هغه لیول ډیزاین ورکا که کوم لیول ډیزاین غواړي هغه ډیزاین چیک کول شي هغه ډیزاین په لیول کې ورکول شي چې په دا لیول ډیزاین یا په دې لیول ډیزاین چې کوم لیول ډیزاین وکول غواړي هغه لیول باندې ډیزاین چیک کول شي انتخاب ول شي ځین پرسه چې کوم قسم ډیزاین غواړي کلر غواړي چې کلر چینج کوم ته په دې کلر کې څه ده په دې کلر کې ال د کلر چینج کیږي کوم کلر چینج کول غواړي هغه لیول کلر چینج هغه په مطابق باندې بستا چې راشي سره کار وځي ځین پرسه any questions problem مشکل شته problem شته چې کله دا دوړم جوړ کړه د دراشه هملا په دې باندې چوکا د فارمیټ کلر نه ورکړه په دې باندې راشه د فارمیټ کلر نه دا سچویشن مسره او اوټلاین اوس چیک کا اوټلاین ختم کا نو ویو راشه او ګریډلاین اوټلاین دواړه ختم کا او اوس د خپل ډیټابیس وګوره په دې لیول کې ستاره ریسنټلی ما سره 7 ډیز ډیټابیس کمپلیټ په دې لیول کې راغله اوس انټرینیم کا او ازه کې اتوماتیک دغه مته خو یک دې کې تو غلطی کی مثال کے طور پر دا سره ولې ازه کې اتوماتیک غلطی راځي کنټرول زد انډو کا اټ مینز تا په ډیټابیس کې چې ده غلطی نشته any questions دې د لیکيږي پریکیش اوس پریکیش باندې پیښ کړي خاصه مشکل شته پکې دا لاست 7 days any questions